الیاسه چې کې چې شاته لاړ شي چې دم باتوره له ما سره راځي سلجوقه تا ته خپل ځای معلوم دی حالا نو الیاسه ستا سر د دوان د پښو لاندې غورځوم پوه شوې هو اسکاره د قومندانانو په وړاندې دې مړ شهیدېږي تاسو هم داسې وایي که نه او هغوی هېڅ نشي کولی بابا جانا مارکوس में هغه شیطان زناور مارکوس में د دوان په وینو کیسه وپاسم او په طریقه زرکوا اته باندې موسی حالا زرکوا قومندان صاحب چای درکم نزمره یې ژوندی اوسې زه یې نسکم تاسې ته قومندان صاحب مننه زه هم نسکم تاسې ته قومندان صاحب مننه قربان مننه ما داسې یو فکر وکړ چې دوان راوړی دی نو د همدې لپاره بریدمن صاحب یې مه کوه داسې خبرې مه کوه کله چې کشان شاهي چې هغه هلک زما له خوا نه هېڅ لرې نه شو له ما سره یې سم ژړل زما شاوخوا کې تاوېده چې تر څو ما وخندوي ما د هغه سترګو ته کتل هغه ډېره هڅه کوله هغه زما ورور شو اوس هغه قرارګاه کې نشته قومندان صاحب داسې مه کوه هغه سره نومي مېرمنه مو چې نیولې وې د دوان ژغورلو لپاره یوه لاره پیدا کېده او هغه مېرمن ما په ډېرې اسانۍ سره ودرولی شوه که اوس په هغه کوم څه وشي یا نه که په دوات باندې کوم څه وشي سلجوقه صبر کوو زمریه صبر کوو خدای لوی دی یو نه یو څه کوو سمه ده أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله راسله باید خبرې وکړو زه کوڼ شوم زه څه نه اورم د غوږو لاندې ډډه څوکه زه څه نه اورم دا څه وهای ای خدایه شکر چې ژوندی یم زه خو ژوندی یم هلکه ژوندی یم په خدای چې زه ژوندی یم دوانه ولا چې ته ژوندی یې دوانه غږ اورې دوانه یو دوانه اورې ته بللې ونه کېږي ته ژوندی یې شکر خدای چې زه ژوندی یم شکر خدایه یوه سندره به درته ووایم بېبې شیرینې زړې ګلې راباندې واچو سور شال جوړه لاسونه بېبې شیرینې کپوس بابا ته داسې وایه دوان ژوندی دی چې غمونه کې بېبې شیرینې زړې ګلې راباندې واچو دوان مېلر زنده‌باد د تورې ډله زنده‌باد د تورې ډله زنده‌باد
دا څه کوي سارا څه شوي څه خبره ده کومه بده پیښه شوې اوهو لږ پاتې و چې عسکرو نیولې وې ترېنه وتښتېدم خو دا هېڅ اسانه نه وه ښه څه به کوو او تر څو چې دا سړی موږ سره وي عسکر مو شا نه پرېږدي او موږ باید له هر څه زردان کاري څخه ووځو سمه ده هغه به ووژنو او لاړ به شو تا ولې زما مخنیوی وکړه ما همالته ویشته که نه باید لږ ښه فکر وکړو لاندې سړی مو ډېر په کارېدلی شي د هغه په بدل کې ولید اخیستلی شو ولید زه په ولید څه کوم زندان کې د خوساشي د هغې بې شرفه سره هېڅ کار نه لرم که اړتیا شوه نو پیدا کېږي مارکوزه که اړتیا شوه نو ټولو سره مو کار پیدا کېږي ځکه موږ همداسې یو ګوره ولید اوس هغه کې ډېر په کارېږي هغه په یوه مرمۍ به 2 نښې وولو هم به ولید واخلو هم به د عسکرو څخه وژغورل شو یعنې له عسکرو څخه وتښتېدې ها وړاندوینه کولی شم چې څنګه به تښتېدلې اوسې د هوسۍ په څېر به د منډې وهلې دي پیاوړتیا دې ډېره ښه شوې ده د عسکرو څخه چې تښتېدې څه احساس دې وکړه مثال ماته د فکر وکړه مارکوزه اوس د خبرو وخت نه دی باید بیړه وکړو زه خو وایم چې اوس باید هیڅ بیړه ونه کړو ځکه موږ هیڅ چا نه ډارېږو نو ولې بیړه وکړو ګرانې ته خو هیڅ هم نه وایې که نه قومندان صاحب مارکوس بیا ویډیوي زنګ وهلی ځواب ورکم ځواب ورکړه چمتو دی قومندان صاحب څنګه یې کوم حالت کې یې څه غواړې ها تاسو ته مې وړاندې زنګ وهلو خو ځینې شخصي کارونه مې درلودل په هر حال وګورئ تاسو ته څوک ښایم ډګروال صاحب ما ته اندېښنه مه کوئ زه بیخي ښه یم دوانه بزرګ بابا دا سم دي بالکل یو کار څه سم ویني دوان ژوندی دی بابا جانه دوان ژوندی دی ډېر شکر دی خدایه ډېر شکر دی تاسو هیله نه درلوده چې دا به ژوندی وي تاسو مې بیا حیران کړئ دا نه باور کوونکی دی ستاسو د څېرو حالت د لیدو دی لعنت دې وي بیا مې په ځان ډېر ویاړ وکړه زما عسکر سم د لاسه خوشې که کو پوزه ډېر بیړه کوونکی یې اوس مې چې نه دی وژلی دا خو په دې معنا نه ده چې نه یې وژنم هم دې لپاره ډېر اړینه ده چې د خپل عسکر د ژوندي ساتلو لپاره ما سره ډېر په پام خبرې وکړي پوهېږم چې عسکر ته مو څومره ارزښت ورکوئ ما فکر وکړه کیدای شي موږ یو ښه تبادله ترسره کړو ښکاره یې ووایه څه ویل غواړې د عسکر په بدل کې ولید غواړم ډګرواله تبادله زه چې چېرته او کوم ساعت کې غواړم هماغه وخت به کېږي تر سهاره پورې وخت لري تاسو ښه فکر وکئ سمه ده ډګرواله تر اوسه کوم خبر نشته لیونی کېږم یعنی چې له امنیت څخه هم کوم خبره نشته ښه قومندان صاحب څه وکړو لاړ شو د حرکاتو مرکز په مخ کې ودرېږو الیاسه هېڅ توپیر نه کوي هلته او یا همدلته خو ولاړ یو خدای دې وکړي چې
یو ښه خبر راشي. دقت! راحت ملګرو راحت. مارکوس د دوان په بدل کې ولید وغوښتل. ښه څه ډول پرېکړه وشوه قومندان صاحب؟ قومندان صاحب زه خو وایم سم د لاسه به یې ورکو، فکر ته اړتیا نشته. قومندان صاحب موږ هغه بې شرفان بیا نیسو، خو دوان بریدمن اندېښنه مه کوه، سپین سترګه د هغې بې شرفه لاس کې نه پرېږدو، خو وروستۍ پرېکړه د جنرال صاحب ده. په حقه یې قومندان صاحب، یو ځل دوان واخلو بیا د هغه بې شرفه مارکوس سا وباسو. قومندان صاحب هغه سړی د خپل حد نه تیر شوی، موږ باید هغه ووژنو. قومندان صاحب قومندان صاحب هغې باندې دا نړۍ توره تیاره کوو. هلکه ارامه اوسه، ته څه کوې؟ ارامه اوسه. قومندان صاحب بخښنه غواړم، زه یې سمبالوم. هلکه بیا سزاره کوي، هله بیا دې پیل کړې. راځه هلکه ارامه اوسه. ښه قومندان صاحب، ډګروال صاحب اوس او جنرال صاحب څه فکر کوي؟ د ولید ورکول په رښتیا سره ستونزمنه پرېکړه ده سلجوقه. ډېره ستونزمنه پرېکړه. له ما سره راځه. قومندان صاحب سیدا د زوی وروسته قومندان صاحب څه فیصله کوو؟ ولید په تور لس کې شامل یو ترهګر دی، خو بلې خواته د دوان د ژوند خبره ده. پوهېږم دا امکان نه لري، خو دوان نشو قرباني کولی. زه داسې نشم کولی قومندان صاحب. که پوزه ټول مسؤلیت زما دی، دا تبادله به ترسره کېږي. زه خپل عسکر یو ولید څه چې له زرو ولیدانو سره نه برابروم. زه لوړ پوړو سره خبرې کوم، ته د خپل چمتووالی ونیسه. امر دې پر ځای کېږي صاحب. تورې راټول شو چې دوان اخلو. امر دې پر ځای کېږي قومندان صاحب، زو دوان اخلو. اوه زویه ته څه کوې؟ ارامه اوسه که نه. ګلان یې وکړ. زما فکر بلې خواته وروره، زه ولې ویده شوی وم. اوس نو ویښ شه. بالکل بابا جانا، سپین سترګې اخلو. امر دې پر ځای کېږي صاحب. عسکر د تبادلې لپاره چمتو کړئ. یعنې تبادله ومنله او زما لپاره ومنله. هغوی ولید زما لپاره ورکوي. هلکه دوانه تا سره مینه لري، په رښتیا له تا سره مینه لري.
هسه هم پوهېدم دوانه د به نه لیونی کېږم زما کورنۍ وګوره تا سره مینه لري خدای شکر چې د هګیو خوړو ته ژوندی پاتې شوم ډېر شکر دی خدایه که رښتیا یې وایم ډېر حیران شوم دومره زر قانع شول ها هیڅ هیله مې نه درلوده د یو عسکر له امله د ځانګړي قواو ټول عسکر خفه وو ما دا هیله درلوده اتا ته مې ځکه ټینګار کولو ګوره مارکوزه ترکان له نورو سره مو پرتله کوه د دوی لپاره یو عسکر ډېر زیات ارزښت لري د همدې لپاره کله نه چې د هغوی په وړاندې درېدلي یو زموږ کارونه ډېر سخت شوي دي فکر دې دی په تا هم څو ځله تېر شوي دي پاڅېږه بې شرفه پاڅېږه ستا سترګې باید وباسم خو اوس نشم کولی تاسو څه کوئ ما پرېږدئ خبرې مه کوه غلی شه ما پرېږدئ غلی شه ما چېرته وړئ ما پرېږدئ بریدمنو ما پرېږده بریدمنو څه کوئ ما پرېږده ما پرېږدئ زرکه وخت کته شه زرکه وه هغه ما چېرته وړئ زه مو په رسمي ډول نیولی یم په ما هېڅ نشئ کولی بې شرفه لږلی شه سپیه د مرداره خوله دې بنده که د بوسو خوڅکۍ مې راڅخه جوړ کړی په لاسونو دې برکت شه له دې نه یې زیات حق کېږي باتوره ټول خپل ځایونه نیولي هو ځایونه مو نیولي دي قومندان صاحب واخیستل شو ټول پام کوئ هغه مارکوس به شرفه به حتما کوم پلان نیولی وي باور یم چې شاوخوا نه خانویشتونکي شته پام کوئ نه قومندان صاحب تر اوسه کوم حرکت نشته دلته هم نشته قومندان صاحب نه قومندان صاحب دلته هم څه نشته نه قومندان صاحب نشته حالا لخیر حرکت وکړه قومندان صاحب دا چیرې د مارکوز دي هو مارکوز یو څه وایي که نه چېرته روان یو خوله دې بنده که
د بېشرفان د دختې په قهر شي خدای دې دا بېشرفان ووهي باباګانو د دې بې شرفه تمثیل کوونکي له منځه وړل اوس په موږ یو فرض دی یوره که لږ وخت پاتې لږ وخت قومندان صاحب خلک راغلل واخیستل شو الو کته شه قومندان صاحب ځوان راته ښکاري دې خوا را روان دي بې غیرتو شرمېږي نه له ډاره مو په مخونو باندې سیرې اچولي دي خبرې مه کوه لږ ما غوندې زړور اوسئ بې غیرتو قومندان صاحب ټول کسان د هغه بې شرفه څېرې اچولي دي واخیستل شو سلجوقه اوهو دا څه ډول یو مردار سړی دی په والله سړی پوره د فلمونو ډایرکټر دی قومندان صاحب سړی پوره لیونی دی باور یم چې دا بې شرفه به هره شپه د عینې مخکې درېږي او خپل ځان به ګوري قومندان صاحب لږ وروسته به ستاسو وړاندې راشي ډېر زیات پام کوئ باور یم چې اوس به ډېر زیات غوسه وي هغه غټ شانتي بریدمن خو نوم یې څه و حیدر بریدمن حیدر بریدمن صاحب سپین سترګی ښی بریدمن صاحب شکر ده زه بیخي ښه یم ستا له خدای قربان ولید له سره توره خلته ایسته کوي واخیستل شو هله د هغه د سره توره خلطه لرې کوي دا څه روان دي ها سوایم ډېر لوی سړی مارکوزا تا ته د سلام وی ډېر ښه تر هغه ځایه پورې د خوله بنده که کنې قسم د خولې د ماتوم مارکو زما خپل ځای نیولی چمتو یم زما خبر ته په تمه شئ سمه ده واخیستل شو پاته غوږ شه په کوچنۍ تېروتنې سره تبادله له منځه ځي په یو وخت کې به یې خوشي کوو سمه ده
سارا بیا مو یوه په زړه پورې بریا لاسته راوړله ډېر ښه څه خو نشته که نه 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 بریدمن صاحب څه نشته صبر وکړه زمریه صبر صبر تورې حرکت کو ښه که نه ښه یم زه ښه یم باتوره حالا که موږ وتلو تاسو یې پیل کړئ امر دې پر ځای کېږي صاحب قومندان صاحب نښان ویشتونکي د 2 بجو په لورې سلجوقه هله زمری هغه به ته امر دې پر ځای کېږي قومندان صاحب خدای قومندان صاحب نښان ویشتونکی ختم شو ژوندی اوسې سلجوقه هغه بل چېرته دی قومندان صاحب ولید چې کوم موټر کې کېناست هغه وتښتېده ستاسو فکر سم و هغه بې شرفه مرکوز په هر ځای کې نښان ویشتونکي کېنولي وو باتوره تاسو هغوی له منځه ویسئ ولید ماته پرېږدئ امر دې پر ځای کېږي صاحب هله ملګرو امر دې پر ځای کېږي قومندان صاحب دوهم یې هم له منځه لاړو ختم شو آفرین والله هله ملګرو دلته مو نور کار ختم شو زما زمریا شکر چې بیا سره یو ځای شو ډېر شکر دی خدایه زما زمری زمری په دې نړۍ کې مې یو ځل بیا تاسو ولیدلی له خدای ډېر شکر ګزار یم زما د ژغورلو لپاره تاسو دومره هر څه وکړه له تاسو څخه د خدای راضي شي بابا جان اصل کې د خدای له تا نه راضي شي کا پتا کوم څه شوی وی ولا که ما خوب کړی دوانه ته ډېر اندېښمنه وم ټول فکر مې تا ته و مننه بریدمن صاحب ډېره زیاته مننه تسلیم شئ له دې ځایه نشئ وتلی څلور خواته نیول شوي یئ وسلې مه پرېږدئ زر کوئ لاسونه مو پورته کړئ او په ارامه ارامه له موټره ښکته شئ بریدمنه څلور خواته مو نیولي له دې ځایه نشي وتلی واخیستل شو بریدمن ته بیا خبر راکړه واخیستل شو بریدمن قومندان صاحب نیولی دی وروره تر اوسه نه خو انشاءالله نیسي ژوندی یا مړ اوس د مرکز نمبر دی قومندان صاحب چې هغه به نیسو ښه به وي بالکل هغه به مو شي
هغه به مو شي اوس به هغوی فکر کوي چې خپل عسکري روغ جوړ اخیستی دی همداسې نه ده ګناه ده ډېره ګناه ده زوی څه مو وکړل قومندان صاحب دوان را بلو مارکوس چې دونه خان ویشتونکي کېنولي هغوی مو له منځه وړي عادي توران ډاله ولي دوانه دوانا خی کنه دوانا هیله کوم په هوش راشه بابا جان سره باندې دوانه زماري سره باندې باندې خی بریدانه سره باندې بابا زرکوا سترګې پرانې زرکوا قومندان صاحب کې د شکم صحیح ور کړی وسی قومندان صاحب سانو شیخ استله سمانا چې سانو شیخ استله ها دوانا بریدانه سمانا چې سانو شیخ استله سره باندې دوانا زری کوم سترګې پرانې ځه دوانه ته خی قومندان صاحب دوان مړ کیږي څه دوانه قومندان صاحب باید یو څه وکړو قومندان صاحب له لاسه ورکوو